علماء کرام زنده باد، طلبه کرام زنده باد. یو ځل بیا ډیر زیات تاریخ جوړ کو چې تاسو ته معلومه وي چې په بونیر کې کم زیات افسوسناک منظر راغلی او د هغې دپاره په خدمت کې طلبه کرام د ټولو نه ډیر خدمت وکړو. ستا ته په نظر راځي چې کورونه او دکانونه پرون ټول په صفایي کې، نو ماشاءالله دغه شان خدمت پکار دی. ستانو دا هغه افسوسناک ځای دی چې په کم باندې د ټول مسلمانانو زړه درد کړی، بلکې د ټول انسانیت زړه درد کړی دی چې دغه وګورئ جي دا هغه غرونه دي چې په کمې کې دغه د باران دغه اسماني تندرونه د اوبو شلکونه راپروت وو او هغې سره د غر ښکته راغلی او دا دومره غټ سیلاب راغلی چې ځان سره دا 34 کمرې وړي دي. په دې کور کې 15 کسان شهیدان شوي دي، 15 کسان یې وړي چې په کم کور کې واده او په دغه کور کې د ښکته کو درته ښکاري د دې نه 8 کسان وړي دي، د هغه کور نه 6 کسان وړي دي چې کوم خوا ګورې نو اخوا د خلکو سیلابونه وړي او کورونه یې ولا لوټې لوټې کړي. دا کاڼي کو تاسو ته ښکاري نو دا د دې نه مخکې ټوله آبادي وه، یو مالت یو ګاونډ یو محله وه او اوس دا صرف د غرونو کاڼي پاتې دي. د الله تعالی نه سوال کوئ چې الله دې نور خیر کړي. مولانا بجلیګر صاحب وی د اسمان ارادې د پاکستان ته ښې نه دي، نو دا ټول زمونږ عملونه دي رونو. خپل عملونه ټیک کوي، خپله قبله درسته کوي، الله تعالی د عذاب نه ویریږئ. دا او بله یو اهم پیغام درته راکومه چې کوم د بونیر د حادثې له کوم ملګري راځي نو په لارو کې خلکو ته څه ورکوئ مه، راشئ دې کورونو وزټ وکئ. د دوی ته خو مونږ پیسې نشو پوره کولی که نه، دوی ته مونږ کور نشو جوړولی که نه، ولې چې زمونږ د کلي اوس دا کسان راغلي د زړې مینې نه او دوی باقاعده 10 روپۍ 50 روپۍ راټولې کړي دي او دوی ته لږې لږې ورکړي، صرف هسې په هغه اوړو کې مالګه اچولو یو مقدار سره صرف دوی سره هغه د زړه دردوالی یو تعاون یې کړی دی. نو وروڼو دا ګورئ جي دا د بونیر هغه حالات دي چې په کومې کې تقریبا 80 نه زیات کسان شهیدان شوي دي. سلام ورور مې راغلی تم دلته کې ماشاءالله په خدمت په نظر باندې روتې څه به ویل غواړې د خلکو په نظر کې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاره مونږ د خپل کلي ډېر شکر ادا کوو چې زمونږ یو ډېر کمزور او ډېر غریب کلی دی او ماشومان او لوی لکه مونږ سره دونه تعاون وکړو، د دې مونږ ډېر شکر ادا کوو چې 10 روپۍ مونږ راجمع کړې او مونږ دلته ځان راورسولو. او هر انسان ته پکار دی چې دلته ځان راورسوي، ځکه چې دلته ډېر زیات نقصان شوی، ډېر زیات ډېر مونږ د هغې دغه نشو کولی چې یاره مونږ څونه د هغې دغه وکړو، خو هغه مونږ نشو دغه کولی ځکه چې دا ټول آبادي وه او دومره لوی لوی کاڼي دومره غټ غټ چې یاره بې انتهایي د هغې مونږ څه دغه نشو کولی. نو کم از کم 50 ټنه یو کاڼی ښکاري چې دا پروت دی دلته کې. بالکل بالکل بې شکه چې دلته پروت دی، هېڅ یو څه شک نشته. لکه دا اوس وګوره مخامخ کور ښکاري، دې کم از کم چې یاره 25 کسان خو بیخي داسې شوي چې اړو پته نه لګي. نو دی سره څه تعاون وکوي خامخا لږ پکار دی، خو پکار دی ورسره او بالکل حقدار ته یې راورسوئ چې خپل د حق کم یو حق دی هغه له حق پکار دی. بالکل دا خبره پیغام ورسوئ. صحیح ده جي. دا ګورئ جي دا هغه کور دی چې په کم کې واده او 15 کسان یې د دې نه وړي دي. نو بس الله دې خیر وکړي، الله دې مونږ داسې قسم عذابونو نه وساتي.